د مو عزتمنې د یوه ډېر خلک مونه پوښتنه کو د یوم عاشورا متعلقه چې دغه لسم د محرم کیم تاریخ ته په دا ورځ باندې پیغمبر علیه صلات وسلام د حدیث ته چې کیم سړی په خپله قبیله په ځون باندې او په قبیله باندې ښه خروط شک وکړو په دا ورځ باندې نو الله رب العزت به ټول کل په ای باندې شخورو کینا کو الله به شپ په باندې خپل رزق وسعت کوي به الله پاک په فرخي په شروع ولي نو دې متعلق مونږ د ملګری پښتنه کو چې آیا دا حدیث تا کا نشتا د مو عزتمنې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه صلوات و سلام یو صحابي دا فرمایي چې نبی علیه صلوات و سلام فرمایلی دي چې کیم سړی په خپل قبیله باندې په ځون باندې په بال باج باندې شخ خروط شوک په دا ورځ باندې یوم عاشورا په ورځ باندې وکول لسم د محرم باندې وی چې الله رب العزت به ټول کل په باندې شخ خروکینه الله کو رزق په الله فرح کوي په رزق تنګي وی الله پاک لره کوي نو د مو عزتمنې دا حدیث تا او د مو عزتمنې پیغمبر علیه صلوات و سلام دا فرمایلی دي نبی علیه صلوات و سلام دا ویلی دي او د مو عزتمنې دا حدیث متعلق د سند په لحاظ سره د محدثین چې کله دغه سند دا کسي سند په اعتبار سره دا حدیث چې کیم دا بعض محدثین ویایي چې دا ضعیف ده خو اکثر محدثین هغه دا خبره کو چې که ضعیف تا خو قابل قبول ده یعنی دا د اعمال کولې قابل ده سړی اعمال په وکي بالکل وی الله رب العزت ګردای کل په دې باندې خپل رزق الله پاک فرحوي دغه صحابي جابر رضی الله تعالی عنہ دا هم دا فرمایلی دي جربت علی 40 سنه وی چې مو په داغه حدیث باندې سلويش کوله مو عمل پکړی دا سلويش کوله الله رب العزت د مو رزق تنګي و لره کړی و حال لره کړی دو سلويش کوله الله متشار رزق فراخ مترو کړی دا او د مو عزت منه د حدیث ضعیف تا بعض محدثین په نس باندې اکثر او زیات محدثین دا خبره کو چې دا قابل قبول ده نو دغه ځکه سړی عمل پکړای شي او بل خبره دا د مو عزتمنې چې دا خو په دا ورځ باندې خروج شو پخول خو یو شای مخصوص اول چې یعنی سړی ور شاپه حقو یا خیش پیلو پخکو یا تاریخ پیلو پخکو یا خیش شربات شوده شربات جوړ کو نو تقسیموي یا اپ کیر شي یو مخصوص وکنه چې دا سنت طریقہ دو یا دا فرض واجب دي نو دا د مو عزتمن جایز ندي دا ګناه ده کچا دغه شای سنت وګڼلو د پښتان چې دا شای پلونکای شای دا سنت دي نو مو عزتمن دا بدعت ګرځي چې کله بدعت وګرځي نو مو عزتمن دا د الټا ګناه سبب ګرځي الټا به الله په ګناه د انسان تلکی نو دې وجه نه مو عزتمن په چار دادو چې میش په دا اورز باندې فاروز شوق شپ کو په نار اورز په نسبت د نار اورز لکه نار ورځ زنه داس کې نشته چې غریبون دي دال پخوي او چې کله دا ورځ روشي د لسم د محرم یعنی یوم عاشورا په دا ورځ د سبزی سره په حقو کلش کې مالدار وي چرګټای د سره په حقو کلش کې مالدار وي ورځي پیلاوینا میوه ته کې دا سامان د خپل قبيله بال بیت ضروري نو مو عزت منه امید داغه صحابه کرام شي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سفیان رحمت الله علیه او نه دیوتا تابعین په نس باندې په دا شی باندې تجربه شوی دو او دا شای ډیر زبردست الله پاک دې رزق تنګي ویا کوي او رزق په شفا راخوي نو دا د مو عزتمنه ساکیمه ورځ دو دا د مو عزتمنه لسم د محرم نن دریام دا ثابت نام محرم د سلورام او د پینځم په ورځ باندې یوم عاشورا دو لسم محرم دا نو دا د لسم د محرم چې سبو سلورام دا نام محرم دا
صبور ژان نیولې که سکر ژان سي او ورسره دا لسم د محرمه چې یوم عاشورا په دار باندې رجا سړی ونسي او هغې نه بعده په قبیله بال باندې ښه خوراک وکړو او بل د موږ عزتمنې بله دا مسله د محرم په د میاشتې دوه شیونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي یو دا دوې ورځې نیول چې نام محرم لسم محرم که نام چانه پوتې شو لسم او یوې لسم او بل ورسره د بال بچ باندې قبیله باندې ښه خوراک کړل دا ثابت دي دا شته عمل کا حدیث ضعیف تا او د عمل په غاشي قابل قبول ده د محدثین په نس جوت محدثین وی چې دا عمل په کړی شي قابل قبول ده نو دی وجه نه مې عزتمنې په چار د عادو چې مش په خپل قبیله باندې ښه خوراکینه په حقي په دا ورځ باندې هغه 15 ورځ درېمي یعنی 17 تاریخ او بروز بودا یعنی 15 نو دا مې عزتمنې رجا ونسي او ورسره د پښتنیا وکي او بل خبره د مې عزتمنې دا کول په چار دي چې په دا ورځ باندې کچاره ژانې ولي و بیا د خوراک په سټم پخوي د مې عزتمنې کچاره ژا ونی ولا دا خو افضل الاعمال ده د ژا ونی ولا او پوښ په بل باج قبیله باندې خوراک شوک انتظامیه وکړو نو وګاته د دسترخوان شه برابر کو لکه میشته په رمضان شه برابروي او کچاره ژا نه ونی ولا اورید د بل باج باندې خوري او کچا ما شوم ټیم پر جموتی شه اسای مینه د پرا او بال بایته پرا ټول د پر تنظیم وکړو دا داش والا کوي ورځي تتمه وشوه تکمیله وشوه دغه خروج شو که دا شو چې الله رب عزت به ټول کل په دې باندې خوراکو نو دا حدیث ته نو د عمل په چار ده الله دې مشته د عمل کول توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین